د نادرہ په اپلیکیشن کې نوی اپډیټ راغلی. ځینې کسان ته پته نه د نادرہ یو اپلیکیشن دی چې په هغې تاسو ځان له شناختی کارډ هم جوړولی شئ، FRC هم جوړولی شئ، لکه فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ هم جوړولی شئ، پارمبي چې دی دا تاسو هم جوړولی شئ. خپلو ماشومانو له پارمبي جوړوئ نو د خپل موبایل نه چې دی دا تاسو جوړولی شئ. دغه شانتې خپل شناختی کارډ چې دی دا ډیجیټل کولی هم شئ. که ستاسو سره په جیب کې شناختی کارډ نه وي نو دې موبایل ته به ور وخېږي ډیجیټل شناختی کارډ چې دی دا به ستاسو سره وي. دغه شانتې د اصلحه کم لایسنس چې دی د هغې لپاره تاسو هم اپلای کولی شئ. د اسلام آباد په نمبر باندې ګاړئ د هغې لپاره هم هر سره کولی شئ، مکمل خپل ریکارډ کتی شئ. دغه شانتې ډېر سهولیات چې دي دی ورکړي دي. اوس چې کم اپډیټ راغلی دی نو په هغې کې یو څو اپشنونه چې دي دا نور یو ځای کړي. نو ځینې کسان به استعمالوي او ځینې نه استعمالوي. نو که کم یې نه استعمالوي د هغو لپاره لازم دی چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د خپلې فیملی ریکارډ چې دی هغه تاسو هم په دې باندې کتی شئ. لکه د خپل خاندان ریکارډ چې دی هغه غونډ کتی شئ چې ستاسو په خاندان کې څو کسان دي، څو پکې کم دي، هغه مکمل ریکارډ چې دی هغه تاسو هم په دې اپلیکیشن کتی شئ. په دې باندې جدا جدا ویډیوګان چې دي هغه زمونږ شته، زمونږ په یوټیوب چینل کې دا ویډیوګان پراته دي. نو هغه هم تاسو کتی شئ. که اکاونټ پکې نه شئ جوړولی نو د اکاونټ په جوړېدو باندې هم زمونږ ویډیو شته. خو دغه شانتې د اپلیکیشن کې اوس یو څو سرټیفیکیټ چې دي دا نور یو ځای کړي دي چې میاشت نیمه د دې وشوه. کله چې د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ او د دې لاندې یې ښکته راشئ نو دلته کې اوس د طلاق سرټیفیکیټ چې دی دا هم ورکړی دی چې تاسو طلاق نامه چې ده دا هم د دې ځای نه جوړولی شئ. نکاح نامه چې ده هغه هم د دې ځای نه تاسو کولی شئ. او دغه شانتې د وفات کم چې ډیټ سرټیفیکیټ دی هغه هم د دې ځای نه چې دی کېږي. یو د پیدایش برث سرټیفیکیټ چې دی د کمې دپاره چې موږ یونین کونسل ته ځو نو هغه سرټیفیکیټ چې دی هغه هم تاسو کولی شئ. نو دا دوی پکې اوس چالو کړي دي وفات او پیدایش دا چالو کړي دي. خو دا خالي چې دی په پنجاب کې کېږي. په راتلونکي وخت کې چې دی خیبر پښتونخوا به دې کوم شامل شي. بیا دا نکاح او طلاق نامه چې ده نو دا الن ساعت چې دی دا نه دي کړي. اپشنونه یې پکې یو ځای کړي دي خو لا یو ځای کړي پکې نه دي. دغه شانتې اصلحه لایسنس چې دی د هغې درخواست یې په کوم ورکړی دی. څنګه اسلام آباد ګاډي رجسټریشن چې دی هغه پکې تاسو هم کولی شئ، کتلی پکې شئ. او د اصلحه لایسنس چې دی د هغې معلومات هم کولی شئ. او د خپل ID کارډ چې دی هغه هم د دې په تور باندې چې دی تاسو ډیجیټل ته وراړولی شئ. نو که ستاسو سره په جیب کې شناختی کارډ نه وي نو ډایرکټ ورته تاسو دا اپلیکیشن کولوئ. دا اپلیکیشن په تور ورته تاسو خپل شناختی کارډ چې دی دا ښوی شئ. نو که اپلیکیشن تاسو نه انسټال کړی دا د ټولو دپاره لازم دی چې کم کسان پاکستاني دی که په بهر ملک اوسېږي او که په دې ملک کې دننه اوسېږي نو دا اپلیکیشن چې دی دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د دې نه تاسو پیدا واخلئ. پیدا واخلئ انلاین تاسو د شناختی کارډ دپاره اپلای کولی شئ. شناختی کارډ چې دی هغه به ستاسو کور ته تاسو چې کومه پته ورکړي هغې پتې ته چې دی هغه به رارسي. خو دا به ګران یو 200 روپۍ چې دی دا به ګران ځکه چې هغه به ستاسو نه ډیلیوري فیس چې دی هغه به ستاسو نه کټ کوي. دغه شانتې د خپل موبایل نه چې دی تاسو اوس برث سرټیفیکیټ ور سره چې دی دا جوړولی شئ. یونین کونسل ته به ستاسو ضرورت نه راځي. د دې ځای نه مکمل هر سره چې دی هغه تاسو کمپلیټ کولی شئ. لږ ډېر د سخت مسخطې هغه بیا تاسو هلته کې چې دی دا کولی شئ. نو که کومو کسانو نه انسټال کړی نو اوس نه دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال